دا باجه ستا دپاره د دنیا او د آخرت د تباهۍ ذریعه جوړېدلی شي. څنګه به جوړیږي؟ زه اوس په یو لار باندې راتېرېدلم چې په هغه لار په هغه کوڅه کې د 70 کالو بوډا بیمار په کټ باندې پروت و چې ډېر زیات په بد حالت کې و او لګیا و ډېرې خطرناکې خیرې کولې، په داسې الفاظو کې خیرې کولې چې زما دا زړه یې ودردولو. ما ویل ولې؟ وجه صرف او صرف دا بیان کړه چې دغه ماشومان په دغه لاره باندې تیریږي او باجی وهي. زه یم د زړه بیمار، زه یم د دماغو بیمار، په ما باندې داسې لګي لکه زما په دې زړه کې چې څوک چړې اچوي یا زما په دې دماغو کې څوک چړې اچوي. نو واوره ای پلاره، ای مورې، ته چې کله د خپل جیب نه پیسې راوباسي او خپل بچي ته د دغې باجې دپاره ورکړې چې دا واخله، دغه پیسې دغه باجه ستا د بچي دپاره د دنیا او د آخرت د تباهۍ ذریعه جوړیږي. باقي ستا خپله خوښه ده. اوس تاسو سوچ کوئ چې څومره دغسې کورونه به وي چې په هغې کې به دغسې بیماران پراته وي. دا خو ما درته یو مثال پیش کړو چې ما به د خپلو سترګو کتلی دی. ډېر شی کورونه به داسې چې په هغې کې به ضعیف العمر بوډاګان پراته وي، زنانه به پرتې وي، په قسمه قسم بیماریانو کې به مبتلا وي او دغلته کې ستا د ماشومان دغه باجې ورته غږوي. هغه نور هېڅ نشي کولی، تا ته ګیله نشي کولی، راوتلی نشي، ستا بچی نشي وهلی، د هغه نه باجه نشي ماتولی. هغه به په دغه وخت کې خوله اوچتوي اسمان طرف ته خیرې به کوي. دغه خیرې به چېرته ځي؟ د دغې مظلوم، د دغې بیمار خیرې چې دا هیڅ څوک نشي رایسارولی، ډایرکټ د الله عرش ته رسیږي. نو بیا سوچ کوه چې تا سره به څه کېږي، ستا د دغې اولاد سره به څه کېږي. نو لہذا خپله تباهي مه غواړئ، د خپلو بچیانو تباهي مه غواړئ. چا چې تر اوسه پورې دغه باجې خپلو بچو ته اغوستې ماتې کوي ته آینده ته ځان وساتئ. دغه باجې چې کوم خلک خرڅوي او د دې نه ګټه حاصلوي، هغې خلکو ته هم زه خواست کومه چې رزق به ورته الله د بلې طریقې نه او د بل طرف نه درکړي. د دغسې بیکار او د دغسې مردارې د پلیتې مزدورۍ نه ځان وساتئ چې په هغې سره ټول امت ته تکلیف رسیږي. په دې باندې ډېر شی حدیثونه موجود دي، که زه دغه بیانول شروع کړم دا ویډیو به ډېره اوږده لاړه شي، خو دغومره درته وایم چې خپل ځان د دغې فتنې د وجې نه، د دغې باجې د وجې نه تباهۍ طرف ته مه ورکوئ، خپل بچي د تباهۍ طرف ته مه ورکوئ. هېڅ پته نه لګېږي چې الله د چا خیرې چې دی هغه د قبولیت درجې ته رسوي او د یو بیمار او د یو مظلوم چې دی د اسمان ته رسیږي، عرش ته رسیږي. باقي په دې خبره باندې تاسو خپله سوچ وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.